دا قوم دا خلق دومره بې حیا شو چې د الله د کتاب نه دی حیا نه کوي. هلته به قاري لګیایي، په تراو کې به قرآن وي، د الله کلام به وي، دلته کې به شاته ځوانان لګیایي، قسمه قسم حرکات، لوبې، داسې داسې حرکات به کوي چې هغه بالکل د برداشت کولو نه وي. دا خلق، دا معاشره، دا خیر کم طرف ته روانه ده. زه ډېر کله ناکله مایوسه شم. زه وایم چې د پښتنو هغه تاریخ، د پښتنو هغه خبرې، د پښتنو هغه کارنامې چې د اسلام دپاره به سرونه قربانول، په منځونو باندې به سرونه قربانول، نن چې دغه نسلونه یې ګورم یقین وکړه دا زړه مې بالکل مات شي. هلته به لګیایي، قرآن به ویله کېږي، مونځ د الله په کور کې تراویح به شروع وي، او دلته به د دې دا لوبې ټوکې، شاته به ناست په تراوو کې به پراته یي، ګیمونه به کوي، ټیک ټاکونه به جوړوي، کله د چا نه لمن راښکلي، کله د چا سره یو حرکت، کله د چا سره بل حرکت. نو دا دومره حیا دې ته نه ورځي چې زه ناست د الله په کور په مسجد کې یم، راغلی د مونځ په نیت باندې یم، شروع قرآن دی. د قرآن په باره کې خو الله وایي کله چې د قرآن تلاوت شروع وي فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. قرآن چې کله د قرآن تلاوت شروع وي نو وایي واوره، په خاموشۍ سره یې واوره، خاموش وایي دې دپاره چې په تا باندې رحم وشي. اوس ته خپله سوچ کوه چې هلته قرآن شروع دی، دلته کې ستا دغسې حرکات شروع دي، نو چې په تا باندې بلا د الله د طرف نه کم غضب او کم لعنت چې دی هغه رانازلېږي. نو د دې خپلو کشرانو لږ تربیت وکئ، که نه ای پلاره، ای مشره، ای ذمهواره، تا نه به د قیامت په ورځ پوښتنه به درنه کېږي. دا یاد وساته، د الله مخې ته به ودرېږي، تا نه به پوښتنه کېږي چې تا د خپل نسل دغسې تربیت کړی چې هغه ته د خدای نه هم حیا نه ورتله، د خدای د کور نه او د خدای د قرآن او د خدای د کتاب نه هغه ته حیا نه ورتلله. څه ووایو، ستړي شو مونږ هم، څه به وکړو، څه به ووایو. نو نصیحت دی کو به تر کومې. الحمدلله زمونږ آنلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ، نو همنن زمونږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زمونږ د وټساپ شمیره ده. زمونږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زمونږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظرې سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره، او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس، د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي. نو که تاسو هر چېرته د دنیا په هر ګوټ کې موجود یې، همنن زموږ